پیښور پریس کلب کې د عالمي متحد د علما او مشایخ کونسل پاکستان د سوري لاندې یوم القدس او مظلوم فلسطینیانو سره د یووالي لپاره یو سیمینار ترسره شو په کوم کې چې د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو خلکو شرکت وکړو. سیمینار ته خپل وینا کې د عالمي متحد علما او مشایخ کونسل پاکستان چیرمن علامه محمد شعیب ویل چې هغوی د قبله اول فلسطین ازادۍ حرمین شریفین حفاظت او عالم اسلام واحد اتمی ملک پاکستان استحکام لپاره متحد دي او په دې لړ کې د یوې قربانۍ نه هم ډډه ونه کړی شي. ټول چې راټول شوي نیو دي او ټول عالم اسلام متحد شوی نه وي نو قبله اول چې کوم دغه نه ازادېږي موږ د پیل دی ټول عالم اسلام نه او ټولو هر مکه فکر علماو نه دا پیل دی چې ټول را یوځای شي او یو فکر چې کوم دی را جمع شي په دې کې زموږ د ملک سالمیت هم دی احتکام هم دی عزت هم دی د دین اوچتوالی هم دی چې قبله اول ازادېدو دپاره د هغې دپاره منډه تړله ده قرباني ورکول دي. سیمینار ته د ایران کونسلګرۍ ډایرکټر جنرال مهران اسکندریان هم وینا وکړه او ویل چې یو خوا اسرائیلو د فلسطین په خاوره ناجایز قبضه کړي او بل خوا هلته د روزانه په بنیاد د مسلمانانو قتل عام جاری دی د کوم خلاف چې ټول عالم اسلام لا یو موټی کېدل پکار دي. همه مسلمانان جهان بایستی اهتمام ویژه‌ای کنند تا برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و آزادسازی سرزمین اشغالی کمک بکنند. سیمینار ته یو شمېر نورو مشرانو هم وینا وکړه او ویل چې په قبله اول د امریکې اسرائیلو او د هغوی د ملګرو ناجایز قبضې او په فلسطین او کشمیري ولس د زور ظلم خلاف به د جمعې په ورځ یوه غټه احتجاجي مظاهره پیښور کې کولی شي. اخره کې د سیمینار ګډونوالو په مسجد اقصی کې د اسرائیلي فوج لخوا د زنانو او ماشومانو قتل عام غندنه د فلسطین او کشمیري ولس سره د یووالي اظهار او د متحده قومونو نه د افغانستان موجوده حکومت تسلیمولو مطالبې په شمول یو شمېر نور قراردادونه هم په متفقه توګه منظور کړه. کیمرمین شیراز علي سره ګلحیان بجوړی، خیبر نیوز، پیښور.